औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मलगरू ता तमाम कतून की ता द मजमूए ख़त्ताती व चैनल की खुश आमदीद हज़रात मंगबा द हुरूफ तहज्जी चिदिनो मश चालू को मश द पारा हमेशा चिदिनो आगा तोरा सियाई और कलम और तख्तई या कागज़ चिदिनो दा पकार राजी होल्डर और नीली सियाई चोरते वेले की होल्डर या ब्लू सियाई जिस रचिदिनो ख़त दा सफ़ान राजी तोरा सियाई चिदिनो आगा पकारी वैसे और मश च बंदा कई कना आगा दे पाई के नागा नाराज़ी संग च इंसान रोटे खुरी और खुराक कई उबस की नदा से चिदिनो द मश्क द पारा दे और खपल टाइम इंसान मुकर्रर की और देर चिदिनो आगा खपल मशक कई दलिकलो वैसे और हमेशा चिदिनो यौम नमूने मुताबिक चिदिनो आगा लिकल पकार दी अदारी कोशिश कई और इंसान ता कम लफ्ज़ दशी नो आगा दे बार बार लिखी और दोमरा देवली की आगा मश्क बिल्कुल पोखशी पोशोई और कम सीज इंसान ज़की कम सबक ज़की नागा दे खपल जहन की दी पोशोई और द कायद और ज़वाबितो द मुकम्मल ज़दकोलो कोशिश की नो इंशाअल्लाह चिदनो इंसान बा खपल मुराद हासिल है वैसे नन बमुंग दो नुक्ते बारा के और दाता तो तखकारी लकीरी जितो इस सतर या सतरे ठीक है दा जिदनो दा लकीरी रखल दी ददी अंदाज़ा संग कोली रुम्बई लकीरी ता चिदन दा सतरे अव्वल वे लिखी और दा दो द्रिव कत मुताबिक वैसे तीन दी सतरे अव्वल वे लिखी रुम्बई लकीरी ता द्वेमी लकीरी ता चिदन दा सतरे सानी वे लिखी यानी द्वेम लकीरा द्रेमी लकीरी ता चिदन दा कुर्सी वे लिखी और नशिस्त सलोरमित उस द कुर्सी और द नशिस्त सतरसानी ने वाले तर कुर्सी पूरी दा ध्वनिम कता और द कुर्सी न तर नशिस्त पूरी दा ध्वनिम कता दा 5 कत और दा 3 कत नो दा 8 कतुना टोटल चिदन दा 8 कत उस्ताद वो कत सतवई वैसे नो कत द कलम खपल कमच सुकई अगर बंदा की दी दा द कलम नोकते पूरा कलम के खुद और दौचत को दीना तरदीपुर जो सूर ईसा पदी कराला दी तकत पे लिखी वही शुई ना कत्ते और नुक्ती चिदनु दा बदवा किस्म दी पोशी यो नुक्ता चिदनु आगा से जोड़ेगी तज़खीम लिखन करता नुक्ता उस नुक्ता चिदनु दा पो उर्दू लिखाई लाहौरी नस्ल लीग की चिदनु दा नुक्ता जोड़ेगी उस ददी नुक्ती चिदनु दा लकीरी तो रही दा यो सर और दा सर दा यो बराबर बोली दा सर और दा दी के लगे गोलाई दा ठीक शो
دا به د قلم کېدی او سیده طرف ته به یې چې دننه راتاو کوي داسې دې ځای کې به لږ ګولایي ورکول شي نه او دا به په څلور طرفه چې دی نو دا به یو قد برابري یو قد دام یو قد برابر دام یو قد برابر او دام یو قد برابر پوه شئ چې څلور طرفونه یو برابر وي بل نقطه چې نو هغه په عربی خط کې استعمالیږي پوه شئ خط ثلث کې دې کې ګولایي ده دا بالکل برابري دا بالکل سیده راغلي دې حساب سره دې حساب سره راغلي تاسو ته د قد باره کې معلومات وشول چې قد څه ته ویل کېږي لکه دا خو تاسو ته ما مخکې بیان کړو دا قد شو دې ته قد ویل کېږي دا نقطه شوه او نشست او کرسي په خوشخطۍ کې یا په خطاطۍ کې د حرفونو نشست او د کرسۍ دا خیال ساتل ډېر ضروري او د دې نه بغیر چې دی نو په حرفونو کې هغه عدل بدل راځي که چېرې یو حرف وي او هغه د خپل اوس د الف حرف دی دا د دې نه کته شو نو بد به راځي د کرسۍ نه یا د نشست چې دی نو کم ګولایي والا لیکلي جیم شو سین شو صاد شو نو دا چې کله د دې نشست نه لاندې راځي نو دا به ډېر بد لګي نو د دې خیال ساتل پکار دی پوه شوئ او د نشست او کرسۍ دپاره څلور لاینونه لکه پکار دي څلور لاینونه تاسو ته ما وویلو چې دا ړومبی سطرې اول دی دا لاین دا د پنسل کچه لاین به تاسو ته ښکاري دا دویم لاین سطر اول دا دویم لاین چې دی دا سطر ثانی دی دا دریم لاین چې دی دا کرسي ده او څلورم لاین چې دی دا نشست دی پوه شوئ نو د دې خیال ساتل پکار دی او د نشست چې دی نو نشست د کرسۍ پورې چې څومره فاصله ده دا دوه نیم کته شوه بیا د کرسۍ نه سطر ثاني پورې دا دوه نیم کته دا ټوټل پنځه کته شوه او د سطر ثاني نه د سطر اوله پورې دا درې کته ټوټل 8 کتونه دي په دې کې به چې دا حرفونه راوستلي ښه د دې نه بعد چې موږ د انشاءالله العزیز د حرف اول د الف نه چې شروعات کوو پوه شوئ دا به موږ په سطر ثاني باندې قلم کیدو دې انداز سره دا کېښودی شو بیا به ورسره کته راځو دې ترتیب سره اوس د دې الف چې دی نو دا سوره کته پکار دی دا تاسو ته زه ښیم باقاعده د کتونو حساب سره یو کته دوه کته دا درې کته او دا درې نیم ٹھیک شو دا درې نیم کته
پوه شئ. دا الف 3 نیم کته پکار دی. اوس الف موټی سوره پکار ده. دا قلم ما کې خودو داسې دا زه په 3 حصو کې تقسیمول غواړم. ایک دو 3. اوس د دې چې نو موټای چې ده کنه هغه یعنی कि पौबानी कम कत دوی سی پریدي او یو یې سچنه روانه کوي. دوره غټواله دی په کار د زیات چې دنو بعض خلک یې هغه ډېر غټ کی نو هغه بدل کی دي حساب سره پوه شئ. یعنی कि अगर مونږ دا په 200 کې تقسیم کو کنه تاسو دا 200 نو بیا به زمونږ چې دنو الف او ډېر غټ راځي. صحیح ده. یو ځل بیا لیکو دې بیا مشق کوو دا لیک تاسو ته زده شي. دې ترتیب سره راوستل دي دا پوره یو کته او دا قلم به داسې راځي دې ځای کې بل لکه ونته ګولایي ورکوي داسې چې نو کې راونځي دا د خېټه او دا به داسې راته وکړي دې طرف ته. صحیح ده. دا چې د دې دا به یو کت راځي یو کت برابر دې حساب سره بچی دن تاسو لیکل کوئ. امید لرم ان شاء الله چې سنا سبا تاسو ته سیدنو زده شي او ان شاء الله چې دا سبق په مکملو په پښتو ژبه کې چې زموږ ډېر پښتانه ملګري دي او هغه په اردو نه پوهیږي دا غي د باندې چې دا ډېر اسانه طریقه ده ان شاء الله هغه هم زده کی او ډېر فائدہ به وشي تاسو ته. نو ان شاء الله تاسو چې نو زمونږ دا چینل چې کوم دی مجموعه خطاطی دا تاسو سبسکرایب کړئ او د بیل بٹن چې نن دباو کړئ چې هر نوې ویډیو چې نو هغه راځي نو به تاسو ته راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.